سورة صافات آیات نمبر 62 شپږم رکوع درشتم سپارہ صفحہ نمبر 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين صدق الله العظيم سورة صافات آیت نمبر 62 شپږم رکوع درشتم سپارہ کتا سلیات شي په ما قبل آیتونو کې د جنت ذکرو الله فرمایل جنتیان چې جنت تلاړ شي الله به ول تخت ورکی او د هغې نه پس دی په تختونو باندې یو بل ته مخامخ کینی بیا به کم دی په تختونو کې الله رب العزت دی ته شراب براشي هغه اوس کی او بیا به کم دی د هغې نه پس هوري برازي او بیا به دی په خپل مینس کې به خبرې کوي الله دا ټول نعمتونه مونږ ته را نصیب کړي نو شراب برازي او پاغه کې کم دی میوي دي نو الله فرمایي چې د یو بنده ملمستیا په داسې طریقې سره کیږي او بل طرف ته چې کوم دی د جهنميانو ملمستیا به څنګه کیږي نو په دې آیتونو کې د جهنميانو ملمستیا ذکر ده او د جهنميانو خوراک او د هغې اسکاک په دې آیتونو کې ذکر ده الله فرمایي چې دا جهنميان کله په جهنم کې اوږي شي نو دوی به چغې وهي چیرې مونږ ته خوراک د پاره سره کې نو د دې د خوراک د پاره چې کم دی یو ونه د چې هغې ته ویل کېږي زقوم په اردو کې زقوم دا د دې چې کم دی نوم دی او په اردو کې دی له دوهر ویل کېږي دا زقوم چې کم دی دا داسې یو ونه ده چې په عربو کې دا اکثر کېږي او کتابونو کې راځي چې زناور صرف دا داسې بوی کې نو زناور د دې د بوی کېدلو نه چې کم دی مړ کېږي اور په حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام فرمایي وی کچرته د زقوم د دې ونې نه یو څو قطرې چې کم دی پزمکه باندې چا لړه کړي نو د دې د بدبوئی نه چې کم دی زناور به نه مړ شي دې چې کم دی زقوم درخت ویل کېږي بیا چې کم دی دا زقوم ونه څنګه ده دا په دې زمونږ چې کومه مدرسه د جامع عثمانیه او بیا په چراټ کې د دې کیمپس دی نو الته یو باغ دی د هغې نوم دی قرآنک ګارډن په قرآن کې چې څومره بوټي دي د هغې چې څونه بوټي ذکر په قرآن کې شوی نو هغه بوټي هغې الته کرلی دي او دا زقوم ونه چې کوم دی دا الته هغه باغ کې شته دی ما په هغې باندې یو ویډیو کړی ده انشاءالله کوشش په دا کوو چې هغه هم مونږ پر خپل چینل باندې اپلوډ کوم او دا زقوم درخت چانی کتلی نو الته د لګلاړ شي لک او دی ګوري پاغي کې کم دی تش غنی دي او الله د هغه مشابهت چې کم دی د شیطان د سر سره ور کړی دی په دې آیاتونو کې چې دا زقوم دا ونه چې کم دا د شیطان سر چې څنګه ببر دی شیطان چا کتل نه دی او چې خلک یو بل ته چې کم دی کنځل کوي دا مخ د ابلیس غونته دی نو دا چې کم دی د دې ونه هم شکل انتهایی بد صورت دی او دا چې کم دی انسان چې کله دا اخري نو دی به چې کم دی انتهایی تږي بشي جهنميان چې کله دا اخري زقوم ونه نو دی به تږي شي نو دی به بیا الله ته چغې وکړي چې یاره اوس خو مونږ ماړه شو خو د دې د وجې مونږ تږي شو نو الله به بیا چې کم دی لشوبا من حمیم بیا به دی له چې کم دی ویشېدلي اوبه الله ورکړي د څکلو دپاره داسې ویشېدلي اوبه وي چې بیا مخکې چې کم دی وروسته مونږ دا خبره کړې وه چې کله دا اوبه دا جهنميان اوس کی نو دا به انتهایی ګرمي وي او په دغه اوبو کې وجه کم دی پیپ به ملو شي وي چې دا مخې دا شونډه چې کم دی دا به تندي ته داسې لاړ شي او دا لاندې شونډه وجه کم دی دا به نامت راشي دې سره وجه کم دی دا شونډې به اوس وزيږي او دا شونډې به انتهایی سوځي شروع کی نو دا څه به بره لاړې شو دا یو شونډه به ښکته راشي او مونږ ما قبل دا خبره کړې وه چې دا جهنميان به چغې شروع کی دا سه چغې به شروع کی لکه خر چې څنګه چغې وخی
نو په دې آیتونو کې ټول چې کوم دی د جهنميانو د خوراک او د هغې د سکاک ذکر دی. د انسان د زندګۍ لپاره دوه شیزونه ډېر زیات اهم دي، یو د انسان لپاره خوراک او یو د انسان لپاره سکاک اوبه. نو په جهنم کې به هم دی به ژوندي پاتې کېږي، د ژوند لپاره دا دوه شیزونه به ورته الله ورکوي. یو چې کوم دی د خوراک لپاره زقوم ونه ده او د سکاک لپاره چې کوم دی ویشېدلې اوبه. الله دې نو موږ تاسو ته امان را نصیب کړي. دې ځکه د دې ټولو جهنميانو ذکر دی. اذالک خیر آیا دا خده نزلا من مستیا ام شجرة الزقوم یا اون د زقوم انا جعلناها فتنه بشک مونږه جوړه کړې د داونه یو آزمائش للظالمین د ظالمانو د پاره. انها شجره بشک دا یو اون د تخرج چراوزی فی اصل الجحیم پمینز د دوزخ کې. داونه به کوم ځای کې روزي؟ د دوزخ په مینز نه بالکل روزي. نو چې کله کافرانو دا خبرې واورېدلې چې یاره په دوزخ کې یو ونه ده او دا ونه به چې کوم دی په د دوزخ د مینز نه روزي، نو دې پروپیګنډې شروع کړي. وی د اور صفت خدا دی چې دا لرګي سوځي، نو وی دا ونه هم یو لرګي دی، نو د آیا دا اور به چې کوم دی دا ونه نه سوځي. نو الله ما قبل ویل انا جعلناها فتنه للظالمین. دا یو بل ازمایش دی، دا د الله قدرت دی، د الله قدرت ته پور کې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام اون ساتلو او یې نسوځولو. او دغه شان د حضرت یونس علیه السلام دا چې کله مې تیر کلو د مې په ګډه کې ژوندې نو دا خو د الله رب العزت د قدرت سره منافق خبرې نه دي. الله وی چې او غواړي نو دای کیږي. نو الله وی چې دا د دې لپاره یو بل ازمایش ته زما د قدرت نه سکی دي انکار کوي. نو دا چې کوم دی هغه ونه ده چې دا به بالکل د جهنم د مینځ نه به دا روزي. طلعها چې غنچه کې د هغې کأنه رؤوس الشیاطین لکه چې چجید د مارانو. د دې مار چې څنګه داسې شکل وي، نو دا ونه چې کوم دی دا هم د مار د سر غونتې ده. څنګه د مار د سر دا چې کوم دی انتهایی بدرنګ وي، نو داسې د زقوم د دې ونې شکل هم انتهایی څه دی یا بدرنګ دی. فانهم لآکلون پس بېشکه دوی به خامخا خوري منها د دې ونې نه. فمالئون بیا به ډکې به کړي دوی منها له دې ونې نه البطون خېټې. ثم ان لهم بیا به بېشکه دوی دپاره علیها د دې د پاسه لشوبا ګډون به وي من حمیم د لیشېدلو اوبونه. ما تاسو ته شروع وویل دا جهنميان چې کله دا ونه اخري دوی به انتهایی تږي به شي. بیا به الله ته وایي چې یاره مونږ ته اوبه پکار دي. نو من حمیم چې کوم دی ویشېدلو اوبو ته ویل کېږي. نو دوی چې کله دا اوبه اوس کې دي سره به د دې دا شونډې چې کوم دی دا به بره او ښکته لاړې شي. ثم ان مرجعهم بیا بېشکه بیرته ګرځېدل دي د دوی الى الجحیم په طرف د دوزخ ته. انهم الفوا بېشکه دوی موندلي وو آباءهم خپل پلار نیکه ضالین ګمراهه. فهم على آثارهم پس دوی هم د هغې په قدمونو په شان یهرعون په منډه روان وو. ولقد ضل قبلهم او بېشکه بېلارې شوي وو د دې نه روان دي اکثر الاولین ډیر پخوانی خلق. ولقد ارسلنا فیهم نو بېشکه مونږ لیږلي وو په هغوی کې منذرین یرونکي. فانظر پس وګوره کیف کان عاقبة المنذرین چې څنګه شو انجام د تیر ولو شوي خلکو الا سوا عباد الله المخلصین خالص کړي شوی د الله تعالی د بندګانو نه علاوه. واخر دعوانا الحمد لله رب